أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة البقرة آيات نمبر 50. كون د حضرت موسی علیه السلام نه قوم طلب وکړو چې موږ ته اوبه پکار دي. په دې میدان ته کې سرې شګې دي، د اوبو انتظام نشته. لہذا خپل رب ته سوال وکړي چې موږ د اوبو انتظام وکړي. دا د موسی علیه السلام معجزه وه چې د شړ میدان، د شګو میدان، سرې ګټې، د هغې نه ورته الله رب العزت 12 چینې چې دی نو هغه زنده کړې، جاري کړې. موسی علیه السلام استسقا وکړه، طلب د اوبو یې وکړو د خپل قوم دپاره. رب کریم ته وفرمایل چې ای موسی فقل نضرب بعصاک الحجر، په دې خپلې عصا، په دې خپل امسا سره دې کاڼي له راووهه. دا کاڼي به د خپلې امسا باندې ووهه، موږ به د دې نه چې دی نو تعالی فانفجرت منه 12 عینه، 12 چینې د هغې نه 12 ډلې وې، 12 قبیلې وې. د هر ډلې دپاره خپله چینه الله خپل ګودر چې دی نو هغه د ګټې نه روان کړو. د اوبو دپاره دا اوبه ډېر لوی نعمت دی. باران شو، عامې اوبه شوې. دا چې په کوم ملک کې نه وي هغه ملک ډېر بد حالات وي. لکه زموږ په پاکستان کې کرک شو، بنو اړخ ته، هلته د اوبو ډېر کمې وي، نو هغه خلک په اوبو پسې ړانده شي. ځکه هلته ټول مالګې غرغرونه دي، مالګې دي چې باران وشي نو بر نه چې کمې اوبه راشي ټوله لاندې مالګه شي، کویان پکې نه وځي. نو هغه خلکو ته ډېر سخت تکلیف وي، ډېر لرې لرونه اوبه راوړي، ډېر لرونه. او بیا زموږ دا خپل سوات ماشاءالله دا خو ټول جو د اوبو نه ډک دی، او اوبه هم ښایسته اوبه دي په ټوله دنیا کې. او چې د پاکستان اوبه په 1 نمبر کې ده. پاکستان کې بیا زموږ د علاقې سوات او دربا جوړ وغیره د دې اوبه په 1 نمبر کې ده. دا په غیر د مشینانو نه چې دی نو پاکې صفا خوږې اوبه دي. نور اعلی وطنونو کې چې دی نو هغه صفا کېږي، فلټر کېږي، فلټر شده اوبه خلص کړي، صفا کوي د مالګو نه او د خچنو وغیرو نه. سوات زموږ د علاقې اوبه ماشاءالله ده، ښایسته اوبه دي. دا د موسی علیه السلام معجزه وه. موسی علیه السلام یو ورځ الله نه سوال وکړو، ای رب کریمه زما په دې قوم باندې باران وکړي. الله ډېر کریم ذات دی. موسی علیه السلام ته الله وی چې تاسو استسقا دپاره میدان ته وځه، میدان ته وځه او سوال وکړه باران به وکړمه. استسقا دا زمونږ په دین کې هم شته. استسقا دپاره یو څو آداب دي. نمبر 1 دا چې دې ته به واړه ماشومان لوی ټول وځي، پیاده به ځي میدان ته، په زړو جامو کې به ځي، دا جزې جامې چې کم از کم دا ټوکړې موکړې ورته ګنډلې شوي. نن سبا خو هغه دغه نشته، خو نه په خپلو کپړو کې زړې کپړې خو پاکې، بېلمازه نه پاکې کپړې، زړې کپړې چې جذي به سړی کې ډېرې. نن سبا خو کپړې ډېرې شوي، د هر چا 15 شپږ لس جوړې
خو دا پخوانی دور کې کپړې به نن سبا خلک کپړو ته که چا ټوکې وګنډله ټوکړې وګنډلې عیب ګڼي داسې دي اگر دا خو د اجازه دغه دی خو د دغه نه خلاف خبره نه ده. نو استسقا دپاره چې دی نو خلک وتې شي هلته بیا 3 ورځې به وځي او د هغې نه مخکې به خیرات کې خپل وس مطابق کلي کې او ټول به وځي دې کې به خان ملک نواب دا به پکې نه ټول به وځي او د الله نه به سوال کوي خپل حتی بعضې علماو لیکلي چې څاروي هم سره بوځئ میدان کې ودروئ چې الله پاک دې رحم باران وکړي ځکه څاروي دا بېګناه او ماشومان بوځئ دا بېګناه معصومین د دې دعاګانې قبلیږي دا هم بوځئ الله ته چې یعنې سوال زاري منتونه کوئ باران دپاره هغې بیا خپله طریقه ده. موسی علیه السلام چې کله ووته د باران دپاره نو رب کریم ورته وویل چې موسی د باران کوم خو په یو شرط ستا به د قوم کې یو سړی دی زما سره د هغه نه لګي زما نه یعنې باغي دی او سرکشي کوي ګناه نه توبه نه وکوي د هغه د وجې نه زه باران نه کوم هغه ته ووایه چې وځي باران به وکړم. موسی علیه السلام اعلانونه وکړه بار تاسو کې یو کس دی هغه دې وځي ګورئ چې الله باران په موږ باندې وکړي د هغه د وجې نه ټول خلک چې د هغه هلاک شو هغه په خپل زړه کې دننه چې دی نو توبه وکړله د زړه نه چې الله زه به نور نه کوم او مه شرموم مه پرده زما مه چوتوه زه به بیا داسې نه کوم د ګناهونو نه توبه الله باران وکړو. موسی علیه السلام الله ته ویل چې الله څنګه باران ته وکړو زموږ د مجلس نه هېڅ کار نه دی وتی چې زما دا بنده روغه وشوه وایي ما ته یې وښیه که نه موسی علیه السلام ورته وایي نه چې ګناهګارو نه مې ته خو نو اوس یې څنګه وښیم اوس خو زما د هغه روغه راله الله دې رب کریم. نبي علیه السلام هم د استسقا دپاره دعاګانې کړي استسقا د خپله یوازې وتلې نه دي میدان ته که نه شي وتی په جومات کې هم دعا کول ځان انفرادي دعا هم کولی شي آج مجلس کې دعا نبي علیه السلام مبارک یې ورځ مکه کې مدینه منوره کې سخت چې دی نو هغه سوکړه وه نو یو صحابي راغی د الله رسوله زمونږ څاروي هم هلاک شو مونږ هم هلاک شو فصلونه هم هلاک شو باران نشته سوکړه ده دعا وکړي چې الله باران وکړي. جمعې ورځ به منبر باندې نبي علیه السلام تشریف فرماو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه لاسونه یې پورته کړه صحابه فرمایي چې مونږ د جمعې لمونځ چې هغه مونږ وکړو زمونږ په خټو کې وکړو زمونږ تندي چې دی هغه لاړ په خټو کې مسجد نبوي هغه کچه و او د کجور اوبه راوبهیدې کجورې باندې جوبه وشي زیړې اوبه دې راوبهیږي اوبه راوبهیدې نبي علیه السلام باندې ولګېدې د کجورو اوبه وسه دي که چې کجورو دغه چت نه عام چوپړی شانتې وه نو مسجد نبوي و چوبه بره راوختې لاندې موږ به اوبو کې مونځ وکړو ستا بیا چې بار ته راووتو نو باران په خپل کورونو ټول لامده لاړو وی بیا باران یو هفته مسلسل ورېده چې کله را روانه جمعه راده نو هغه صحابي راغی بل صحابي راغی د الله رسول وي یو هفته وشو په کوټو کې ناست یو څاروي نه شو راوباسلی ماشومان نه شو راوباسلی باران دی سوال وکړي چې الله باران ودرئ دا نبي علیه السلام معجزه وه نبي علیه السلام سوال وکړي یا الله په مونږ یې مه وروي او ګر چاپېره یې ووروي چې کوم ځای کې ضرورت دی هلته یې ووروي په دې غرونو یې ووروي په مدینه باندې چې دی نو رڼا شوه نور ولګېده او داسې رڼا شوه لکه سم ښایسته مناظر و ګیر چاپېره چې په غرونو باندې الله باران نور هم ووروه دا د نبي علیه السلام خپله معجزه وه په لارې په سفر باندې روان و صحابه ورته وایي د الله رسوله وایي اوبو کمې د اوبه نشته نبي علیه السلام چا سره لږې غوندې ګوبه شته وي او لږې غوندې ګوبې راوړې داسې یو ګیلاس نیم ګیلاس نبي علیه السلام هغه کې خپل لاس مبارک کېښود او ویسکی ته ټولو خلکو وس کې وبلامبې چا پې ولامبلې سارو ته هم کېدی هر څه پې وکړئ هر څه یې ته وکړه بیا مقوبه په شان هسې یې واچو کمې نه شوې دا د نبي علیه السلام خپله معجزه و د ګوتو مبارکو نه به دا اوبه دغه کېدي نو موسی علیه السلام په معجزه هم ټیک ته غټه معجزه ده په کاڼي ګزار وکړو د کاڼي نه چینې روانې شوې خو دغه بیا هم څه سبب شته نبي علیه السلام په یو ګیلاس کې مبارک خپل لاسونه ږدي هغه اوبه ټول لښکر څکي ټول خلک بې لامبې څاروي څکي بیا هم چې دی نو دغه کېږي کمیږي قلت پکې نه راځي نو بني اسرائیل وویل الله نه سوال وکړي چې موږ لپاره اوبه نو موسی علیه السلام سوال وکړه الله ورته ویل دغه کاڼی ووه اوس هم هغه کاڼی چې شته دی هغه ګټې داسې غټه ده اوبه ترې 12 طرفونو ته بهیږي او ښه پوره یو غټ غوندې نهر ته هم بهیږي روان دی اوس هم شته وَإِذِ اسْتَسْقَى موسی کم وخت چې طلب وکړو موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره د اوبو
فقلنا اضرب بعصاك الحجر نو مونږ ورته وی فقلنا بو ورته مونږه اضرب وها ای موسی علیه السلام بعصاک په د خپل امسا سره الحجر دی کاڼي لره ګټې لره فانفجرت نو جاري شوې من حسنتا د هغې نه 12 او 13 عینا چینې نو 12 شوې قد علما تاقي سره پیژندلې وه کل ناس هر یوې ډلې هر یو قبیلې مشربهم زید او بوس کلو خپل نه خپل ګودره کلو خورئ واشربوا وسکئ من رزق الله د رزق د الله پاک نه ولا تعصوا مه جوړېږئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي وإذ استسقى کوم وخت چې طلب وکړو موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره د الله نه د اوبو فقلنا وی مونږه اضرب وها بعصاک الحجر په دې خپلې امسا لره دې کاڼي دې ګټې لره فانفجرت بس روانې شوې جاري شوې منه د دې ګټې نه 12 عینا 12 چینې قد علما تاقي سره پیژندلي کلو ناس هر یوې ډلې مشربهم زید او بوس کلو خپل نه ګودر خپل کلو خورئ وشربوا وسکئ من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعصوا مه جوړېږئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك